ومن كان مريضا او سوچ بھی بیمار او لا سفر یا سفری فعدة فعليه عدة فدبان دي لازم دي من ايام اخر ورش مارد نور ورزو يريد الله بكم اليسر غواری اللہ چتا سبحانه سانتی راشی ولا يريد بكم العسر نغواری اللہ بتا سبحانه سختیا ولتكملوا العدة د دې لپاره چې تاسو د اشمار پورا کړئ ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو د الله لوی بیان کړئ علی ما هداکم ځکه چې تاسو ته هدایت کړی دی یو معنا ولتکبروا الله د الله لوی بیان کړئ علی ما هداکم علی تعلیلی دی ته وایي د دیو جنا چې تاسو ته هدایت کړی دی دیمه معنا ولتکبروا الله د الله لوی بیان کوي علی ما په طریقه باندې هداکم چې تاسو ته ښودلې ده د الله لوی بیانې علی ما په طریقه هداکم چې کوم تاسو ته ښودلې ده ډیره معلومه شولا چې د الله لوی د الله عظمت د الله ذکر دا په طریقه باندې کې چې کوم ته الله خود لیدا ځکه عبادت او ټولي طریقې هغه دي چې کوم پیغمبر علیه السلام نه ثابت وي ولتکبروا الله د دې لپاره تاسو د الله دی بیان کې علامه په طریقه باندې تاسو خود لري ولعلکم د دې لپاره تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کړئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلا چې تاسو کې د تا نظم بندگانو عني دما مبارکي دا یو حدیث کې راځي چې یو دیهاتی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله قریب الله نږدې دې چې زو ترورو خبري وکم ابعید چې لري دې چې زو ته چغواما الله نږدې دې چرورو سره خبرې وکم او کو لری دې چې आवाज وته وکم نو دا آیات الله نازل کو وَإِذَا سَأَلَكَ چګل ته پوښتنه کې د تا نه عبادت ما بندگانو ان زما مبارکي فإني قريب يقينا نزدې ما اجيب قبل ما دعوت دعا کوونکی دا دعانو چې کلمانه دعا وغواړي زه دعا چې دغه قبل ما فليستجيبوا لي خبر دې منی دما وليؤمنوا بي ایمان دی وروړي په ما باندې لعلهم د دې بار يرشدون چې دوی کامیاب شي وليؤمنوا بي ایمان دی وروړي په ما باندې لعلهم د دې بار يرشدون چې دوی کامیاب شي نو الله قریب دی چې دې هغه موها مصنف ابن ابي شيبه 419 جلد 2 پای کې دې خبره ذکر کړې دي چې رفع د صوت به ذکر دا بدعت دی ولدا یو اختلافي مسله ده بعض علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي ذکر بالجهر باندې او سلسله چشتیه هغه ټول ذکر چې دی هغه ذکر بالجهر دی او سلسله نقشبندیه هغه خفیه ذکر دی او ذکر دو قسم دی یو هغه ذکر دی چې اوس مثال موږ په دې حال کې کینو او راځي ذکر کو الله الله یا الله لا اله الا الله نو دا جائز دی د دې هیڅ کوم منکر نشته چې کوم من دی هغه جهر مفرد دی لکه د بعض علاقو کې لوډ سپیکر باندې نافسم من دی ولی ځکه خلکو ته تکلیف دی نو بالجهر ذکر بالجهر که جایز شي نو شروط لدی هغه د دې چې چاته ته نسنی تکلیف چې دی هغه نه او جهر مفرد دا باندې او سلسله چشتیه والا چې کین هغه جهر مفرد نه
په قبره کې یا په یو حال کې هغه کې گنجائش چې دی اغشته دی هغه حدیث دی بنده ما یادې په یو جماع ډله کې الله زین پس کې یادو ډله کې یادو خو طریقې نقشبندیه هغه ډېر واضح ده او اوفق بالقرآن ده زګه وذكر ربك في نفسك تضرعا الله بزړه کې یاد کا بجازي سره په پټه باندې قرآن دې چې دا الله وي ما یاد کا بجازي سره په پټه باندې نو جواز راضي او افضلیت د سدي د ذکر خفي دي حدیث کے مرادی خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی خیر الذکر بہترین ذکر خفی دے او بہترین رزق هغه دی ما یکفی چې غس شي کافی چې دی هغه شي اجیب ذ قبل ما دعوت دعا کون کې دادا نو چې کله ما دعا وغواړي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام تاسو ویلې چې روزي کې یو حکم تشدیدن داو چې د شپې به هم د خپل بیبي سره ملاوي دي نشوي دیم چې ودشوي به روزه وا دواړه حکمونه منسوخ شو وحل لكم حلال شوی دي تاسو لپاره ليلة الصيام روزه کې د شپې الرفس ملاوی دلو الى نسائکم خپل خذو سرا روزه کې ملاوی دلې شي خپل بیبي سرا هن لباس لكم دوی جامې دي ستاسو لپاره وانتم لباس لهن تاسو جامې د دوی لپاره سړی لپاره خزا پشان د کپړو دا او خزې لپاره سړی پشان د کپړو د جامو دي دا تشبیه په څه کې ده بعض علماوی دا تشبیه په سکون کې ده لکه سړی بربندی پریشان ای او چې جامې واغوندي سکون ته ملاو شي او چې وادي نه کړي دا پریشان ای او چې وادو کې دته سکون ملاو شي دا شانتي خدا آی چې خاون نه هغه بیتمنان ای او چې وادو کې دته سکون ملاو شي دا وی کنایه ده د سکون نه یو دیم دا کنایه ده د زینت نه کنایه ده د چا نه زینت نه خایس د سړی د پاره خایس هغه ښځه ده او د ښځې د پاره خایس خپل خاوند دی نو چې جامې نه داسې لکه چې ښایسته نه دی زګا د انسان چې کپڑے وباسي ډېر بدکاری بربند ډېر بدکاری دغه د حسن الله پڅا چولې دي دا په کپړو باندې نو دا کنایه ده سره د زینت نه درې بعض علما وایي چې دا کنایه ده د ضرورت نه خزه خاوند ته ضرورت ده سړی ته د سړی خزه ته ضرورت ده بعض وی دا کنایه دا د عدم ستر بینهما عدم ستر چې د خځو خاون منځ کې د یو بل ستر نشته دی لکه د کپړو نه چې ستر نه دا کنایه دا د عدم ستر بینهما هن لباس لكم دی جامې دي ستاسو لپاره وانتم لباس لهن تاسو جامې د دوی لپاره علم الله الله تعالی انکم بشکتاسو کنتم یتاسو تفتانون خیانت کوون کې انفسکم د خپل ځان سره الله تعالی چې تاسو د خیانت کیږي جما بدن کیږي اجازه دې دلندر به روایت کرا دی عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغه یا رسول الله ما نه بیګا د خپل بیبي سره ملاو شوی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے عمر ته خود دې لایق نه بي د سکړي حکم راغی زئی ټول ته اجازه درکو چې خپل بیبيانو سره د شپې ملاويږي علم الله ولا تعلم وانکم بشکتاسو کنتم
یای تاسو تختانونا خیانت کون که انفسکم دبل ځان سره فتاب علیکم مهرباني وکړه تاسو عفاکم معافي وکړه تاسو دغه حکم فالآن وس باشروهن یو ځکیږي د خپل بیبیانو سره وابتغوا ما كتب الله لكم غواړئ چې الله څه مقرر کړي دي تاسو دپاره دې کې اشاره ده ملاوېدل بیبي سره په کوم نیت وابتغوا غواړئ ما كتب الله څو معنی دي یو معنا بنیت الولد بیبي سره ملاوېږي چې الله صالح اولاد راکړي دویم وابتغوا غواړئ ما كتب الله چې الله مقرر کړي دي چې هغه پاک دامني ده چې الله ما د ګناه نه وساتي یا بعض مفسرین وایي چې ادا د حق راشي ملاوېدل خپلې بیبي سره په کوم نیت بأداء الحق وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا شان نزول قیس ابن سرمه دا یو صحابي وو ټول ورځ مزدوري کړې وه ماښام چې راغی روژه وه نو کور والا ورته وویلې چې لږ صبر وکړه د ګاونډیانو نه ترکاري راوړم کور کې ترکاري نشته قیس ابن سرمه دا خو ستړی و چې ډډې وواله اوده شو او اوس حکم خدا دی چې اوده شوې نه څه شوه بېرته روژه شروع شوه نو ټوله ورځ مو روژه وه د شپې م څه ونه خوړل اوده شو سبا بیا روژه وه هلته چې مزدورۍ له لاړه نو بېهوشي پرې راغله د الله اجازت وکړو کلو وشربو ټوله شپه تاسو خوراک کولی شئ تر سبا راختو پورې فالآن باشروهن وكلوا او خورئ واشربوا واسکئ حتی یتبین لکم حتی چې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر د سبا سپین تار نه مراد سبا دی او تور تار نه مراد شپه ده یعنی چې سبا صادق راوخیږي عدی ابن حاتم یو صحابي دی چې دا آیت کله نازل شو نو دوه تارونه یې د بالښت لاندې کېښودل وخت په وخت باندې بیا ورته کتل چې دا جدا شي چې زه روژه بند کړم هغه سبا به راوختو او هغه تارونه د یو بل نه جدا نه شو نبی علیه السلام ته بیان وکړ نبی علیہ السلام فرمایل انک عریض القفا ستا دومره غټ څټو چې دا ورځ او شپې دواړه لاندې کړي د دې نه مراد خو شپه او ورځ دي بعضې صحابه داسې وو چې د خپو کې به تار اچولی و او چې تیاره کې به ورته داسې وکتل چې نه به ښکاره کېدل زه به خوراک کولی شو تار نه ښکاري او چې کله به بې تارو ته ښکاره شو نو بیا به روژه بند کړله نبی علیه السلام وفرمایل چې دې نه مراد څه دی شپه چې سبا راوخیږي سبا صادق هغې پورې تاسو خوراک کولی شئ حتی یتبینا تر دې چې ښکاره شي تاسو درته الخیط الابیض سپین تارو من الخیط الاسود د تور تار نه من الفجر د سبا ثم اتموا الصيام بیا پوره کړئ روژه الی اللیل تر شپې پورې چې ماښام راوخیږي پورې دې ځای کې تفهیم القرآن مودودی صاحب خطا شوی دی الفاظ دا ویلی دی یہ بالکل صحیح ہے کہ عین طلوع فجر کے وقت آنکھیں کھل گئی یہ بالکل صحیح ہے عین طلوع فجر کے وقت آنکھیں کھل گئی تو جلدی سے اٹھ کی کچھ کا پی لے زر زر دی پاس سے اسے خوراک دی وکی عین طلوع فجر چې سبا را کتلې دی او دلیل پیش کړی دی
چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو اذان واورئ او لوخه پلاس کی نو لوخه مګدای ځان موړ کړي. دا حدیث غلطی دا دا چې دغه اذان د بلال دی. بلال بعد پښمنی د پار اذان کو او د سار اذان با ابن مکتوم رضی الله عنه کو کوم اولن صحابي دی هغه په سحر اذان کو. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو اذان واورئ د بلال لوخه پلاس کې رضان موړ کړي فإنه ينادي بالليل. بل حدیث دی بلال د شپې اذان کوي چې خضرا پاتسي. نو طلوع فجر نفس خوراک جائز نه دی اخو ورځ شروع شي ورته الى الليل من الفجر ترسو سبا پوری چې سبا راوخی چې بس به په خوراک اجازت نه. سماتي موسیاما به پورا کوي روزه الا الليل تر شپې پوری ولا تباشرون مې یو ځکه کې د بیبيانو سره وخت ما کې فونا چې تاسو اعتکاف کوئ فی المساجد په جماعتونو کې تلک حدود الله دا احکام د الله دی فلا تقربوها مور نږدې کېږئ چې واوړئ د هغې نه فلا تقربوها لتعتدوا مور نږدې کېږئ چې واوړئ د دې نه کذلک یبین الله دغه شرط بیانې الله لکم بیانې الله آیات خپل آیتونه للناس خلق تعالی لعلهم تدبر يتقون چې دوی کې تقوا پیدا شي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. سلورم حکم دا دی چې رشوت حاکم له مال نه ورکي د دې لپاره چې یو کار په وکي. ولا تاكلوا مخر اموالكم اے اموال اخوانکم اموالکم خپل مال نه دورونو مال بینکم خپل منځ کې بالباطل په ناجایز طریقې سره وتدلوا بها وړی تاسو دا مال للحکام حاکمانو ته لتاكلوا چې اخري فریقا حصه فریقا په معنا د چا سره حصے سره یو حصہ من اموال الناس د خلقو د مالونو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. رشوت څه ته وایي؟ رشوت دې ته وایي چې یو سړي له تصور کې زیجاح افسر وي د هغه په لاس کې یو کار وي او ته په هغه باندې یو کار کوي چې هغه جایز نه وي. دا څه دی؟ حرام دی. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. یو دا دی چې ستا حق دی او تاله نه کوي بغیر د پیسو نو به ستا د پاره ورکول جایز دي ځکه ستا مجبوری د حق ستا دی او داغه د پاره جایز چې دی هغه نه دی. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم بغنا سرا وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ. بیا حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت په ورځ باندې به قدم د خپل ځای نه ونه خوځي چې څلور سوالونو جواب یې نه ورکړي. یاد دي عمر دې پس کې تیر کړي وو ځواني دې پس کې تیر کړي وو مال دې څنګه ګټلې وو او به دې څنګه لګولې وو. دوه خبرو ته پوس وکي من اين اكتسب وفي من فقه مال دې په کومه طریقه ګټلې وو او به دې کوم ځای کې لګولې وو. وعن علمه او د علم بارکه به تپوس کیږي چې تا په خپل علم باندې سونه عمل کړی وو. دا تپوس چې وکي د قیامت په ورځ نو به د خپل ځای نه پاسي. وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ یسرون کان اله الا. دا ترتیبه د دریم حکم ده. دریم حکم څو؟ د روزي. وای دریم حکم د چاو؟ د روزي. داغه ترتیبه ده. یسرون کا تبوس کې د تانان اله الا دې د سپوږمۍ مبارکي
اهله جمع د هلال دا د دې دو مطلب دی. یو مطلب دا دی چې دوی تاسو کو ما بال الهلال سو جلا چې سپوږمۍ په اول کې نری وي او به پوره شي او په اخر کې بیرته شي نری شي. وایي دې باندې ما بال الهلال یبدو دقیقا ډیر باریک وي به غټه شي په اخر کې بیرته ورش. نو الله فرمایي چې د علت تپوس مکوي د مقصد تپوس وکړي. مقصد دا دی مواقیت للناس چې دې سره وختونه معلومیږي د حج ورځې معلومیږي میاشتې معلومیږي. دیمه توجیه بعض ویلي چې روزه به نیسو 30 ورځې میاشتو ته څه ضرورت دی چې یو میاشت به نیسو خو 30 روزې به څه کوو پوره کوو. الله وایي چې نه روزه په رمضان کې به نیسئ. یسألونک تپوس کې د تا نه عن الهلال د هلال د سپوږمۍ په باره کې قل ورته وایه هی مواقیتو دا وختونه مقرر دي للناس د خلقو دپاره والحج وختونه د حج دي ولیس البر نه د نیکي بان تاتوا البیوت چې راشئ کورونو ته من ظهورها د شا د طرف نه په دیوال راواوړئ. زمانه د جاهلیت کې حج ته به یو سړی لاړ واپس راتو نو په دغه دروازه باندې من را در نه کېدو او ویل به چې موږ ګناهګار تللی وو اوس پاکي په دې دروازه دننه نوځو. نو د شا د طرف نه به وتا اندر پایا پوړی کې خودلو پاغي به راوختو. دا الله داسې نیکي نه ده چې تاسو په پوړو باندې راخېږئ د کور د شا د طرف نه. ولیس البر نه داسې نیکي بیا تاتوا البیوت چې راشئ کورونو ته من ظهورها د شا د طرف نه په کوټو راوخېږئ په کمرو باندې راوخېږئ. ولکن البر ایز البر خاوند د نیکۍ من هغه څوک دی اتقا چې هغه الله نه یېرېږي. واتوا البیوت راشئ کورونو ته من ابوابها په دروازو واتقوا الله ویرګئ د الله نه لعلکم د دې پاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله احکام بیان شو 3 قسمه. اخلاق برابر شو د کور نظام صحیح شو د ملک نظام صحیح شو. وس جهاد رستو ذکر شو د امور انتظامیو نه اشاره ده چې کله انتظام برابر شي نو به جهاد پکار دی. وقاتلوا او جنگ وکئ فی سبیل الله په لار د الله کې. بعض علما وایي د جهاد په باره کې دا آیت اول نازل شوی دی اول ما نزل فی الجهاد. و ابن عباس وایي چې نه اول چې د جهاد په باره کې نازل شوی دی هغه د سورۃ حج آیات یو کم سلویختم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا الله اجازت ملاو شو دی خلق ته د جهاد ولی بانهم ظلموا زګه دوی سره ډیر زیاته شوی د مکې نه راوېستل شو نو دوی ته ما د جنگ اجازت ورکړه. وقاتلوا فی سبیل الله یو جنگ وکړئ د په لاره د الله کې الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې کوم تاسو سره جنګ کوي ولا تعتدوا او د حد نه بناوړئ. دا یو ګوره قطعي دی چې جنگ وکړئ او دلته بګرال چې ولا تعتدوا زیاته به نه کوئ. زیاته څه دي؟ ښځې به نه وژنئ ماشومان به نه وژنئ بوډاګان به نه وژنئ د دوی راهبین مذهبي رهنما هغه ته به څه نه وایي. ګوره اسلام څومره د امن مذهب دی. جهاد شرعا یو لوی حکم دی د جهاد او جهاد کې به ماشومان نه وژني ښځې. یو ځل صحابه یو ځای کې راجمع وو نبی اسلام یو صحابي ته ویل ورشه دا خلک څنګه راجمع دي
چې واپس راغی ویل یا رسول الله ښځه چا وجلې ده. نبی علیہ السلام ډېر خفه شو او یې فرمایل ما کانت تقاتلو، دی خو جنګ نه کو، دا یې ولې وجلې ده. نو ښځې بوډاګانو یا د دوی مذهبي خلکو چې کم په جنګ کې د هغوی څه کردار نه نو هغه به نه وجني. بې اصولو ته لاړ شئ. اصول تاسو ویلي دي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ. یو مشرک راشي او وایي چې ماله پناه راکړه، زه ستاسو قرآن اورم، ستاسو دین باره کې زه یو څو خبرې اورم، فأجره پناه ورله ورکړه حتی یسمع کلام الله چې قرآن واوري او ثم ابلغ مأمنه، بیا خپل ځای ته ورسوه چې په لارو ته څوک څه ونه وایي. دا سړی دا به ته نه وجنې. ولې؟ علت یې څه دی؟ علت یې عدم حرب دی چې تا سره جنګ نه کوي. نو معلومه شوه چې څوک تا سره جنګ نه کوي، ته به هم سره په جهاد کې څه نه کوې، بیا جنګ نه کوې. ولا تعتدوا دا حد نه موړئ، ان الله یقینا الله لا يحب المعتدین، محبت نه کیا کسانو سره چې د حد نه وړي. وقتلوهم قتل کوي دا کافرانو حیث ثقفتموهم چرته مونده کوي. واخرجوهم وی باسئ د خپلو کورونو من حیث اخرجوکم د کوم ځای نه چې تاسو رایستلي، دا حیث مکاني. واخرجوهم روی باسئ د خپلو کورونو من حیث اخرجوکم د کوم ځای نه چې تاسو رایستلي، یا حیث تعلیلي ده. واخرجوهم روی باسئ ځکه چې تاسو یې رایستلي یئ، حیث تعلیلي ځکه تاسو یې رایستلي. والفتنة اشد من القتل، فتنه نه مراد ابن عباس وی الکفر والشرک، او مجاهد وی ارتداد، مجاهد وی مرتد کېدل. والفتنة کفر و شرک یا مرتد کېدل اشد دا ډېر لویه ګناه ده من القتل د قتل نه. ولا تقاتلوهم جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام او د مسجد حرام په حدودو کې حتی یقاتلوکم فی چې دوی جنگ وکړي. که دوی نه کو نو تاسو یې سره مکوئ د مسجد حرام په حدودو کې. دا آیت دا حکم وسم باقی دی. مجاهد فرمائی، مجاهد وی دا حکم وسم دی، حدود د حرم کې به جنگ نه کې. او هغه دلیل کوم مشهور حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا ایمانی په الله او ورځ آخرت هغه د پاره جایز نه دی چې دلته جنگ وکړي. دا یو قول دی د مجاهد. دیر قول قتاده مقاتل هغه وایي چې نه دا آیت منسوخ دی بحکم الجهاد. دا یې څه دی؟ اول حکم دا و چې دوی سره به جنګ نه کوي حدود د حرم، او دویم که دوی رال نو بیا سره جنګ کولی شي. ولا تقاتلوهم او جنګ مه کوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په حدودو کې حتی یقاتلوکم چې جنګ وکړي تاسو سره فی په دې کې. فإن قاتلوکم که تاسو سره جنګ وکړو فاقتلوهم نو بیا تاسو د دوی سره جنګ وکئ. كذلك جزاء الكافرين دغه شانتي جزاء د کافرانو. فإن انتهوا قدوی منشو د کفر او د شرکنا، فإن انتهوا عن الكفر والشرك فإن الله يقينا الله غفور رحيم وبخونکی مهربان دی. وقاتلوهم جنگ وکئ د دې کافر سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنه چې پاتې نشي تکلیف د مسلمان. دا عجیبه معنا دا صاحب د مدارک ذکر کړی دا حتی لا یفتن مؤمن، تر دې چې د مسلمان تکلیف دا پاتې نشي. جنگ د دې دپاره دی. ګوره یاد ساتئ
جهاد د دې لپاره نه دی چې په زور باندې خلق مسلمانان کوي وایا جهاد د دې لپاره نه دی چې په زور باندې خلق مسلمانان کوي ولی کله چې د مسلمانانو زور او مدینه منوره دارالخلافه وا عمر رضی الله عنه په شانتي امیر المؤمنین او به مدینه کې څومره غلامانو کافرانو ولی په زور مسلمانانو خو هغه خو هیڅ قوت نه وو به ټول مسلمانان کړي وي نو اوسېږي دي خو زور به نه مسلمان تبا نقصان چې دی هغه نه رسي نو ته ما دغه ذکر کړی مدارک وقاتلوا موجا وقید دي صراحت لا تكون تر دې چې باطن شي فتنه تکلیف د مسلمان ويكون الدين شتا بداري لله اذا الله فإن انتهوا قدم منشود كفر و شركنا فلا عدوانا دا خبر دے او مانا دے انشاء فلا عدوانا اے فلا تعتدو تاسو زیتے مکوئی الا للظالمین الا للمشرکین والکافرین کافران و مشرکان دا وجنئی فلا عدوانا اے فلا تعتدو تاسو زیتے مکوئی على احد بيو کسبان دے الا للظالمین مگر دا ظالمان باندے انہوی دا وجل اجازت تے الشهر الحرام میش محترمه بشهر الحرام په بدل د میش محترمه کې دي څه مطلب کدی احترام کوي نو تاسو هم احترام وکړئ دا سلور میشتې وي زمانه د جاهلیت کې محترمه وي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا درې او بل پسې وي والاختر میش ذوالقعده غینا پس والاختر میش کو شوال دے کنا ذوالقعده ذوالحجه او محرم او څلورم رجب دا محترمی میشتي وي اشهر الحرام میشت محترمی بشهر الحرام په بدل د میشت محترمو کې دي والحرمات قصاص عزتنا برابر دي اگوی دیوشی عزت کئی تاسم کوئی فمن اعتدا چاچ دیتے اقوالا علیکم بتا سباندین فاعتدو بدل والی علی داغنا بمثل برابر ما اعتدا علیکم چکم دیتے پتا سکڑیو قرآن عجیب اصول لی فمن اعتدا چاچ دیتے اقو نفعتدو تاسم دیتے اقوی نا دیتا مشاکله ده فاتدو منا بدل والی که عفا که کو دیر کده او کو عفا نکه بدل لی نبی پا بدل کی بسکه مساوات وی فمن اعتدا لیکم جاج دیتے ہو کو بتاسو فاتدو بدل والی علی داغنا بمثل برابر ما اعتدا لیکم چی دیتے کڑی دے بتاسو واتقوا الله ورغد الله نوالم بشن الله يقينا الله مع المتقين ملګری دې د متقینو الله نسو ګریږي الله ملګری دې وانفقوا في سبيل الله چونکه jihad کې څه ضرورت دي مال تا نو مال ولګوي وانفقوا خرجوا في سبيل الله بدل لا رضا الله کی ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة دو معنی دي اولا معنی بازائد ولا تلقوا مغورزوي أيديكم لاس حلاکت ذکر د لاس مراتنا طول بدن لا تلقوا مغورزوي بازائد أيديكم خپل ځان حلاکت بترک الجهاد یا بترک الانفاق چتمال نه خرج کې او jihad نه کې د سید شول کا ځان چې هلاکای نو ځان ما هلاکوا دیمه معنا ولا تلقوا مغرزوي بأيديكم فقل لا سنو څه مغرزوي لا تلقوا د بار مفعول به حذف د انفسکم
الا تلقوا مغرزوي انفسكم خپلزانو بأيديكم بخل لاسنو الى تهلكتي هلاکت هلاکت څه دي چې ته جهاد نکې او جهاد لپاره مال نه خرج کې نو کافر به د باندې زور ورشي ستا مال حال به تبا کی تا به مړ کی د شولګه چې تا په خپل ځان مړ کله چې د جهاد جذبه په امت کې ژوندۍ وي نو مسلمان به د عزت زندگی تیري او چې کله د جهاد جذبې څه شي سړی شي نو بیا به مسلمان د ذلت زندگی چې دی هغه تیري واحسنوا نیک عمل کوئ ان الله یقینا الله يحب المحسنین محبت کې د نیک عمل کوونکو سره واحسنوا نیک عمل کوئ ان الله یقینا الله يحب المحسنين محبت کې د نیک عمل کوونکو سره واتموا الحج والعمره لله پورا کوي حج عمره لله د الله لپاره دې نه بعد احکام د حج چون کې څه دي دا د اسلام یو اهم فریضه ده او به حج فرضیت دا په وم کال باندې راغلی وو او چون کې په وم کال حج زکونه شو چې مکه فتح نه و مکه په اتم کال باندې فتح شو نهم کال باندې امیر حج ابو بکر رضی الله عنه لسم کال باندې به پیغمبر علیه السلام په خپل راغ اتم الحج والعمره لله اتم دا امر د وجوب د پاره دی معلومه شو چې عمره واجب ده دا رائے د علی رضی الله عنه او مسلک د امام احمد ابن حنبل او د شافعی سیب دی چې عمره فرض ده سعودي والا کتابونو کې چې عمره لاله چې واره والا کتابونه ورکي نو پای کې اول کې دا لیکلي چې عمره فرض ده واجب په معنا د فرض دا مذهب د چا دی دا د امام احمد ابن حنبل او امام سیب او امام مالک وی چې عمره سنت تا او دا قول د عبد الله ابن مسعود دی دلته دا امر چې راغلی دی دا امر به تمام راغلی څه مطلب چې شروع دې کړه اوس به نه پرېږدي دا چې دا اول نه فرض ده اول نه فرض نه ده عمره اول نه سنت ده خو چې شروع دې کړه به نه پرېږدي واتم الحج والعمره لله پورا کوي حج عمره د پاره د الله یو دا چې کی توکل دی یو رستو فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې تمتع وکړه ګوره تاسو ته معلومه ده چې حج درې قسمه دی کنه حج افراد چې صرف د حج نیت وکړي حج تمتع چې د پیښور نه د عمرې نیت وکړي او به چلته لاړ شي عمرې نه فارغ شي احرام لري کی به بل ورځي هفته پس د حج نیت وکړي دې ته تمتع وایي او د پیښور نه چې د دواړو نیت وکړي دې ته څه وایي حج قران احناف په مذهب بهترین څه دي ټولنه افضل څه دي حج قران دی یو خو نبی علیہ السلام حج قران کړیو دویم پدې کې تکلیف دی زګدا لس بدل سره دی بتپ احرام کې وس مسئله ته وکې دی اتم الحج کله دې نه مراد حج افراد شي څه شي حج افراد نو حج افراد بدل تراغه رسو آیات تلاش فمن تمتع چاچ فیدا واغستلا بالعمره د عمرین الى الحج حج تا دواره په یو سفر کې وکړلو احرام یو دی قران احرام جدا دی تمتع فاتم الحج دا افراد شو او فمن تمتع که احرام یو قران
احرامی با پریخه دی منز کی سشوا تمتو نو دری والا اقسام د حج په قرآن کې ثابت شو زکاتم الحج نه مراد څه شو حج افراد شو او فمن تمتع کې دوار رالو که احرام جداو بدل شوی وو ځان فارغ کړي وو نو تمتع شو او په احرام نو بدل کړي یو نو به قران شو نو رستو آیات کې قران رال او تم الحج کې افراد دې متوجي اتم الحج والعمره دا قران شو فمن تمتع دا حج تمتع شو دو په قران کې ذکر شو کم قران او تمتع اتم الحج والعمره دا قران شو فمن تمتع چاچ تمتع کړه دا حج تمتع شو نو دو په قران کې ذکر شو حج افراد به په احادیثو کې راغلي دي ګورئ واتم الحج برکه حج والعمره عمره لله اذا فرض الله فإن احسرتم قطع سبان شوي د ادا د حج او د عمرینا فمستيسر بس چې اصابي من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم مبخروي خپل سرونه حتى يبلغ الهدي تردي چې ورتيږي قرباني محل او خپل زیتا مسئلے تفقی دی یو سڑے دے دا حج نیتے وہ کو احرامی متڑو و دلتا حالات خراب شو جازون بند شدو کرونا رالا مصبکے یاد عمرے نیتے کڑے دیا دا حج احناف وئی چه دا سڑے با قربانی والی او هغه حرم ته ولېږي نو حرم ته به څنګه لېږي نن سبا خبره اسانه ده چاته به ټلیفونو کې چلته زما د طرف نه یو ګډواله وي حلالې کوي بس هغه به حلال کي دا به احرام نه ځان فارغ کي پوه دې باندې دا د احناف مذهب دی حتی یبلغ الهدی محله قربانی خپل ځای ته ورسیږي د دې نه مراد مکه مکرمه ده سورۃ مائده 95 نمبر آیات الت تصریح راغلی ده وای مائده آیات نمبر 95 ګورئ وته هديا بالغ الكعبه هديا بالغ الكعبه دیم سورۃ حج 33 نمبر آیات سورۃ حج آیات نمبر 33 التم دا ذکر شوی دی 33 نمبر آیات ثم محلها الى البيت العتيق قربانی بچرتا حلالی فحرم کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چنا چرتا چی بس بند شو اقل تا دی حلالی کی بے خور ایرپورٹ باندے جازونا بند شنو بدل تا دی قربانی ہو کیو احرام دی لری کی قدوبی تتلے و آغا دینا بے جاز نملاوی دو بسل تا دی قربانی ہو کی امام شافعی سے دبار دلیل وی نبی علیہ السلام حدیبی تا چراتو نو کفار بان کو چتن با عمرہ نکی نو حدیبی کی سو وکڑا قربانی وکڑا لا ور آغازے کی وکڑا لا جواب دادے چه حدیبیہ بعضی عیسیٰ دا حل دا و بعضی دا حرم دا دا حدیبی بعضی عیسیٰ پتسکی دا حرام کې دا نبی علیہ السلام چې قربانی کړي و نو چرته کړي و د حرام په حدودو کې کړي و وسو ته شمیسیه وای حدیبیه دویم نوم څه دی نن سبا شمیسیه لکه د عرفات نه دی دام باز حل دی او باز څه دی حرام دی دغه شانته شمیسیه حدیبیه
دا بعد حل او بعد حرم. نبی اسلام چې قرباني کړي و کوم ځای کړي و؟ هغه زمین حرم کې کړي و. یوه مسله. دیمه مسله دا ده چې احناف وایي د حج نه بندېدل عام دي. دشمن بنا کړي، بیماری رااله یا جازونه بند شلو، حکم یې دا دی چې قرباني به وکړي. امام شافعي وایي چې نه، دا صرف د دشمن په باره کې دی. وایي صرف په څه باره کې دی؟ دشمن په باره کې دی، قرباني به کوي. دشمن نه علاوه او جازونه بند شلو یا په خپله ته څه شولي، بیمار شولي، وایي بغیر د قربانۍ نه دا احرام پرېښودلی شي. دا څوک وایي؟ امام شافعي رحمت الله علیه. ګورئ، واتموا الحج، پورا کوئ حج والعمره، عمره لله دپاره د الله. فإن احصرتم کتاسو بند شولئ، فما استيسر، پس چې آسان وي، من الهدي د قربانینا. ولا تحلقوا رؤوسکم، مخروئ سر. څه مطلب؟ احرام نه ځان وباسئ حتی یبلغ الهدي، تر دې چې ورسېږي قرباني محل خپل ځای ته. فمن کان منکم مریضا، سوچ بتاسو کی بیمار وی، او به اذن، یا ته تکلیف می راسی بسر باندې. کعب ابن عجرہ بخاری کی روایت ته چې صلح حدیبیه چې دوی راغلی وو، کفارو نه پرې خودلو، ډېرې ورځې تېرې شوې. نو کعب ابن عجرہ په سر کې سپکې وشوې. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایلو ایؤذی هوامک، تا ته دا تکلیف دی؟ یا د الله رسول ډېر زیات تکلیف دی. نبی علیه السلام یې سر وخروه او د دې په ځای باندې څه ورکړه؟ فدیه ورکړه. ګورئ، فمن کان منکم مریضا، سوچ به تاسو کې بیمار وي، او به اذن، یا به د باندې تکلیف وي، من راسي په سر، فدیه فدیه دې ورکړي، من صیام، روجې دي، 3 روجې دي وساتي، او صدقه، 3 روجې. یو قول دا د جمهور قول دی چې 3 روجې به وساتي. دیم قول پکې دا دی چې 10 روجې، دا د بعض علماو. او صدقه، یا به صدقه ورکي 6 مسکینانو ته، یو قول. او څوک وایي 10 مسکینانو ته. او نسکو، یا به قرباني ورکي. فاذا منتم، شکل تاسو په من سره شوي. فمن تمتع، چا چې فایده واغستله، بالحج بالعمرة، د عمرې نه الى الحج، حج ته قران او تمتع وکړله، په ده باندې دم شکر لازم دی. دا بیله مسله ده. مسله دا ده چې چا حج او تمتع وکړله یا قران وکړو، چونکې 2 عبادت په یو سفر کې وکړه. عمره او حج دواړه عبادتونه په یو سفر کې وکړه، او دا به شکریه ادا کوي. شکریه څه ده؟ دم شکر. ګډ بچی دی هغه لې دا زیاتی قربانی ده. یو قربانی ده د مالدارۍ. هغه حاجی سي مالدار دی چې حج دې کو مالدار دی کنه. او دا دویمه قربانی ده کومه؟ دم شکر. دا به شکریه ده الله ادا کوي. خدا صرف چا باندې دی؟ حاجی متمتی او قارن. اوس کو چا حج افراد وکړو. اکثر زمونږ د وطن خلک چې کوم سعودي کې مزدورۍ لتلی دي، هغه حج افراد کوي. څه دپاره؟ چې قرباني را باندې لازم نشي. دغه قرباني هلته ګرانه ده، 400 دغه ریالونه دي، د هغې نه ډېرې پیسې جوړېږي. نو ګورئ، فمن تمتع، چا چې فایده واغستله، بالعمرة، د عمرې نه الی الحج، حج ته. فما استيسر، پس چې آسان من الهدي، د قربانۍ نه. فمن لم يجد، چا سره چې د قربانۍ پیسې نه وي، فصيام 3 ایام، 3 روزې دې وساتي، فی الحج، په حج کې، یعنې د حج نه مخکې. و7 روزې اذا رجعتم، اذا فرغتم، کله چې د حج نه فارغ شوي. چا حج قران وکړو، تمتع وکړله، دم شکر پیسې اوسه نشته، یا چا چې نه ووهلي، هلته دا
جیب تراشیم ډیرې جیبونه والیش پیسې دنه چاوالی اسوک شته دې نه چې قرض دې نه والی به لس روزي درې د حج نه مخکې او و د حج نه پس فصيام ثلاثه ايام روزي دې درې ورځې په حج په حج کې وسبت نو روزي دې اذا رجعتم اذا فرغتم جګل فارغ شهید حجنا تلك عشره كامله دا لس روزي دې پورا دا څه د پاره راوړو دا د دې لپاره چې څو خپش نشي چرته ما حج بکمی ځکه قرباني مې ونه کړله دا الله وی دا لس روزي کامل دي ارستا حج کامل شو په دې لس روزو سره پورا حج تاوش یا کاملتون دلته دا وی درې روزي دي وسبعه نو روزي دي او چا به ویلي چېرې اختیار دی کدرې نیسم او که وخت دا الله وی نه نه اختیار نشته دی عشرتون کاملتون پوره لس روزي به نیسي البته درې د حج نه وړاندې او لس دا اووه د حج نه پس تلک عشرتون کامله دا لس روزي دي پوره ذالک دا حکم مشارون الیه د ذالک څه دی ما ته وکی دی مشارون الیه د ذالکا پدې کې اختلاف دی احناف وی چې مشارون الیه د ذالکا د حج او عمره په یو سفر کې دا دغه چا د پاره دی چې د بار نه راغلی او سوچي حرم کې در نه ناغه مستقل سفر کوي عمره به وکي به وکور تراش حد پاره به لاړ شي پوهه نشي دی باندې مشار له د ذالکا عند الاحناف سدي دا حج او عمره په یو سفر کې دا دغه چا د پاره دی چې د بهر ناراضي او سوچي حرم کې در نه هغه مستقل سفر سره دواړه کوي دا مذهب دے د احناف شافعی سے ابوئی دا دم شکر دا داغه چا د پاره دی چې د بار نه راغلی چې کوم دن نوي نو هغه حج او عمره کولی شو په هغه باندې څه نشته دی دم شکر نشته دی دم قرباني شته د مالدارۍ او دم شکر په هغه باندې نشته دی نشو پویا څنګه احناف وی مشار له د ذالکت دا حج او عمره په یو سفر کې دا چا د پاره دي چې د بار نه راغلي او شافعي صاحب څه وی دا د شکر دا باغ چا دی چې کم د بار نه قدر نه هغه بعد د شکر نشته ګوري ذالک دا حکم لمن دا چا د پاره دی لم يكن علو چنی اهل د حاضر المسجد الحرام نزدې مسجد حرام تا به مسجد حرام نه مراد امام مالک وی ټول مکه دا وی دا حکم د مکه او د پاره دی وای دا حکم د چا د پاره هر څوک چې مکه نه او سوچ علی مکه دا د پاره دا حکم نشته دی پورش دی باندې حاضر المسجد الحرام نه مراد امام مالک وی ټول اهل مکه او امام طحاوی رحمت الله علیه دا قول غوړه کړی دی وختاره طحاوی امام طحاوی اتمام داخل دی او امام سے وی چې د دینه مراد امام تاوس وی چې دینه مراد صرف حرم دی تاوس دا تابعی دی محدث دینه مراد صرف حرم دی او احناف وی چې نه داخل المیقات احناف سوی داخل المیقات سو چې د میقات نه دن نه داوی د پاره دا حکم دی ګوري ذالک دا حکم لمن دا بچا د پاره دی لم یکن چې نوی اهلوه بچی د حاضر المسجد الحرام نزدې مسجد حرام تا
واتقوا الله ويرجد الله نوالم ويشن الله يكنن الله شديد العقاب الله سخت عذاب لده. الحج اشهر معلومات حج میشت دی معلومی. سوال دا دے چه الحج مبتدا او اشهر دا خبر دے. خبر حملیگی پا مبتدا دلتا حمل نسیکی ولی حج کو افعال دی او اشهر اکو زمان دے. نو دفیل حمل څنګه په په زمانه باندې حج سدي افعال دي او اشهر زمان دي. نو زمان کو نه حملېږي په افعال باندې. جواب وقت الحج. څه وقت الحج؟ وقت الحج څه شو؟ زمان شو. او اشهر هم څه دي؟ هم زمان شو. نو حمل د زمان راغی په زمان. الحج میشتی وقت الحج وقت حج اشهر میشتی دی معلومات معلومی. فمن فرض فیهن الحج چاچی فرض کو پدی میشتو کی حج بالاحرام احرام وتړو. اشهر حج هغه د شوال نه شروع شي. کله حج دې تړي نو شوال نه تړلې شي. د شوال نه مخکې د حج نه ته صحیح نه دی. فمن فرض فينا الحج فلا رفث رفث بنکي. رفث ویل کیږي د مینه او د محبت خبرې د خزې سره. دا په حج کې به دغه د محبت او ان د شهوت خبرې نه کوي. ولا فسوق او نه به د ګناه کار کوي. ولا جدال او نه به جګړې کوي. په حج په حج کې جګړې پسې منري خو حج کې موقع ډیر راځي. بیا یو کمره کې مختلف طبیعتونو والا خلق اوسېږي. یو به بې وخته راشي ډوډۍ به خوري، بل به بې وخته پاڅي ځان له بچې پخوي. خاص کر پښتانه خو ډېرې جګړې کوي. نو الله وی خاص کر جګړې به نه کوي. حدیث کې مرادي نبی علیہ السلام فرمایي چې حج کو حج کې تنه ګناه ونه شوه، جګړه ونه کړله. د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه چې د موره پاک پیدا شوی. خو شرط دا دی چې ګناه ترې ونه شي. فمن فرض فينا الحج چا فرض کو بدی کې حج فلا رفث اب رفث نه کوي. ولا فسوق او د ګناه کار ولا جدال او جګړې باندې کې په حج. وما تفعلوا من خير هغه چې کوي تاسو د نیک عملنا يعلمه الله الله دې باندې پويږي. وتزودوا ذات سرا خوراک سامان والی. یمن خل براتلل ویل منگا متوکلینی ځان سره به سامان نه راوړو، به دلته سوال کو. وتزودوا سامان د خوراک والی. فإن خیر الزاد بهترین سامان التقوا تقوا دا. یا دوی مانا فإن خیر الزاد بهترین سامان التقوا من السوال ځان بچ کول دي د سوالنا. واتقوني زمان ویریږئ یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو. واتقوني ویریږئ زمانا یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو.